الرحمن الرحیم. اول خو ټولو نه ضروري خبره ده چې موږ ټولو کورمیولو ته کوم خلک چې شعور لري، کوم خلک چې فکر لري او کوم خلک غواړي چې دا وطن د مو دی، د خوره مو دی او دغه هر جو دپاره د ژوند کول اساني پیدا کوونې ولا سوچ لري، هغو ټولو ملګرو ته مو وایو چې د کورمي کوم یو جنګ دی چې موږ کورمیولو ته ونه ګټه ورکړې، چې د کورمي کوم یو جنګ دی هغه څه موږ کورمي مخکې څو ته ځلولي وي. یو هغه خلک چې هغه کورمي نه لرې دي، هغو زموږ د دغې حالاتو وجه موږ کورمي دپاره څه پیغام یا څه مینه لرلې. اول خو موږ ټولو کورمیولو ته چې دا جنګونه څومره هم دي، تاسو د جنګ په دې نه پوهېږو چې را جنګ شروع د څه شي نه شولو، بیا چې جنګ بند شي بیا دې نه یې پوه شوي چې را جنګ بند څنګه شولو. خو په دې خبرې باندې د ورسېږو چې را د فلاني کور والا دا کس مړ شو، فلاني کور والا دا کس مړ شو، دورو کې یتیمان شول، دورو کې کونډې شولې، دورو کې پرځېلې شي. دور د جنګ په شروعات باندې هم موږ ته پاته نه وي، تصدیق یې نه کړو، تحقیق یې نه کړو او د جنګ په بندونې باندې هم. حکیم جان ټولو نه ضروري خبره ده چې کورمي کې څومره جرګه کېږي مو ته همیشه دپاره جرګې نه بین رسي، چې جرګه کېږي مو ته همیشه دپاره جرګې نه جنګ رسي، چې جرګه کېږي مو ته همیشه دپاره هماغه نه ګزاک رسي. چې کوم ځای کې جرګه شروع شي ته سوچ ولره لکه د جنګ ته یو ماحول جوړېږي چې جرګه یو ختمه نه خو دا فیصله رسي چې را جنګ وشو. خو چې د کورمي کومه یوه جرګه کېږي هغه د حکومت په نګراني کې کېږي. اوس بېګا چې کومه جرګه شوې دی هغه کې د حکومت سیاسي تکړه خلک وو چې ایمنیګان د حکومت پولیسو اپسیواو کې پوجو کې وو، پولیسو کې وو، دواړه پریکینو کې وو. بیا ته ماته دا چې یوه جرګه وشي، یوه فیصله وشي، بیا د امپلیمنټ کول کار خو د پریکینو نه وي که نه. چې جرګه وشي، دستخطونه وشي، امپلیمنټ کول خو د پوج کار دی، د اپسي کار دی، د پولیس کار دی، د انتظامیه کار دی. که ته امپلیمنټ کول یې پرې ځان محدود نه ګڼې او ته وایې چې پریکینو ته یې سره تاسې امپلیمنټ کړي، جرګې والا ته یې چې ته امپلیمنټ کړې، نو جرګې والا څخه نه اسلحه شته، نه ورسره جیل شته، نه ورسره دله شته، نه ورسره اختیار شته، نه ورسره لښکر شته دی، نو هغه به جرګه څنګه امپلیمنټ کړي؟ جرګه امپلیمنټ کول دا د حکومت یا د انتظامیه کار دی. که بیا حکومت انتظامیه چې زموږ کار نه دی نو بیا ته جرګې کې څنګه راغلی؟ ایزې فریق راغلی وي جرګې کې ناستې، که نه ایزې ته جرګوال راغلی، که نه ته به حیثیت حکومت راغلی. که ته حکومت راغلی نو تو سره نه د توپې کمه شته، نه د ټینک کمه شته دی، نه د سره جیل کې ځایونه ډاک شوي دي چې دلته نور جیلو کې خلک نه ځایږي، نه ته عدالت داسې نه دی چې هلته جوجو نشي چې هغه فیصله نشي کولی. داسې ویلې نه چې د بېګا کوم سړي جنګ جوړ کړی دی، کوم فریق جوړ کړی، یا د دواړو فریقو کې چې کوم ګرام دی، چې موږ دا ټول کورمه په دې اتفاق کوو چې کوم سړي ډاس کړی دی، کوم سړي جنګ شروع کړی دی، کوم سړی غلط دی، کوم سړی ظالم دی، حکومت ته هغه ته لاس ور واچوه که نه. تو سره کمای دی څه شي دی. کوم یو جنګ چې کېږي تو ته ټول کورمیوال دغه ژړو فریاد کوي چې څوک ظالم دی لاس یې ونیسه، چې څوک ظالم دی کاروایي وکړه. حکومت ته څه کوي چې جنګ وشي ته وایي چې پرنی روش الله جنډې راوخلو، د جنګ لږ بعد کو بیا کوو. محرم نه مخکې چې تو یو جنګ بندولی شو، تو راغلی دا وویل چې ما جنګ بند کړو، نو محرم نه بعد بیا تو جنګ نه شو بندولی. هغه ټایم کې تو سره توکې ټینکونه اوس تو سره توکې ټینکونه ختم شو. نو ټولو کورمیوالو ته قسم چې کوم سړي سره ودرېږو دا ټولو ته تاسو جنګ کې د چا هم مرګلیتا کوو، جنګ کې تاسو ودرېږو. سبا که هغه کس د خدای په قانون کې ظالم وختو، غلط وختو، ته راته وایه د تا قدم د خدای په لارې کې د ثواب ذریعه شوه که د عذاب. سبا چې ته د چا سره مرګلیتا کوې ټولو کورمیوالو ته یې که سبا هغه کس ظالم وختلو ته ماته وایه د خدای په قانون کې تا د ظالم مرګلیتا وکړه که وده نه کړه. ټولو کورمیوالو ته چې د جنګ کې د هر فریق مرګلیتا کوي، چې جنګ کې مونږ د فیسبوک د لارې سړي مرګلیتا کوو، د واتساپ د لارې د جنګ مرګلیتا کوو، د لهجې د لارې د جنګ مرګلیتا کوو. د ټولو کورمیوالو ته ولې نه مرګلیتا دي کې ولې نه کوو چې مونږ واشو کېږو چې وروره ته وکړو تو انتقالي ځمکه دی، تو منځ کې فیصلې دي، فیصله ولې نه کوو؟ روغه ولې نه کوو؟ که روغه وشي دا دواړه فریقین بیا په مینې سره ژوند وکړي او دا دواړو فریقینو سره څومره متاثره علاقه دی، متاثره خلک دي، متاثره بزرونه دي، دا خلک بیا ژوند وکړي. موږ ټولو ته خپلې لهجې د صلح دپاره استعمال کړو، خپله لهجه د جوړې دپاره استعمال کړو، خپله لهجه د جوړښت دپاره استعمال کړو. خدای پاک په خپله قرآن کې چې انسانان نیمه کومبه دی، پس کوم خلک چې د دې خیال ساتي هغه خلک خدای ته عزیز یادي، قدرمن یادي.
او د انسانیت کومبې کې که د کورمې کې څومره خلک دي دا هم رسي، که د ملک کې څومره خلک دي دا هم رسي، که د دنیا کې څومره خلک دي دا هم رسي. موجوده دا صورتحال دی چې بېګا د شپې څومره هم جنګ شوی دی. سهار موږ سره ټول ملګري دلته ټول راغلي وو. موږ دلته چې کومه قومي غونډه جرګه راغلې د بهانه او دلته نور د علاقې څومره مشرانو یې موږ دا کوشش وکړو ټولو ملګرو چې ټولو نه اول ضروري شی دی چې جنګ بندي دې وشي، مرچې دې خالي کړل شي، امن د برقرار کړل شي. بیا که هغه حوالې سره مخکې څه هم له عملي په کور غاده وکړي. اوس د خدای فضل دی د مشرانو د ملګرو په تعاون سره دلته چې څومره جنګ دی هغه ډزبندي وشوله. او دا دې دپاره چې څو پرې دغه کومه جرګه ده چې اوس لاړله اپر کروم ته، چې څو پرې هغه جرګه واپس نه وي راغلې دلته به انشاءالله ډزبندي وي، دلته به ډز نه کېږي. او که هغه نه هغو دا پیغام راوړي سره هلته ډزبندي وشوه نو امید په ټولو کورمې کې به مکمله ډزبندي وي، فایر بند وي انشاءالله. او که هلته ډزبندي ونه شوله تاسو څه امکان دی چې دلته به هم فایرینګ کېږي او بیا به تاسو څه لایحې عمل وي؟ خدای دې ومکړي. موږ پر امید خلک یو او کورمیوال اکثریت چې کوم دغه د رڼا والا خلک دي، یمن والا خلک دي، هلته چې څومره مشران دي هغو سره هم رابطې کړو، دلته چې څومره مشران دي هغه هم رابطې کړو. ټول خلک غواړي چې انشاءالله جنګبندي وشي، ډزبندي وشي. موږ امید دی چې انشاءالله ډزبندي به کېږي.